تصورات. التصورات الثلاثة شرط لوجود التصديق، ومن ثم لا يوجد تصديق بلا تصور. والإمام الرازي يقول أنه عبارة عن مجموع الحكم وتصورات أطرافه. فإذا قلت زيد قائم فإذا عنت بقيام زيد يحصل لك علوم ثلاثة، أحدهما علم زيد، وثانيها إدراك معنى قائم، وثالثها علم المعنى الرابط الذي يعبر عنه في الفارسية بهست في الإيجاب، ونست في السلب، وهي والنهي في الهندية. التصديق تعريف كي تصديق جو دا ستوي لكي د حکماو او د امام رازی رحمت الله علیه په درمیان کې جو اختلاف دی د تصدیق په تعریف کې. د تصدیق په تعریف کې نه بلکې په دې خبره کې چې آیا د تصدیق جو مرکب دی کدا بسيط دی. تصدیق مرکب دی کو تصدیق بسيط دی. نو حکما وایي چې تصدیق جو دا بسيط دی. تصدیق بسيط دی. صرف چې دا نوم تصدیق نوم دی د حکم. تصدیق نوم دی د حکم او تصورات ثلاثه، یعنی تصور د محمول، تصور د موضوع او تصور د نسبت تام خبری. دا چې د دې لپاره شرط دی. دا د دې لپاره شرط دی. نو اگر چې د دریو تصوراتو نه علاوه تصدیق په وجود کې ناراضي، ځکه چې شرط چې نو هغه مفقود نو بیا مشروط چې نو هغه هم مفقود دي. لیکن دا چې د دې حصہ نه ده، دا دې حصہ نه ده. امام رازی رحمت الله فرمایي چې نه، تصدیق جو دا مرکب دی دا تصور موضوع نه، تصور محمول نه، او دا نسبت نه، او د حکم نه. ویشي دې نه چې دا څه مرکب دی. نو د امام رازی رحمت الله په نسبت باندې چې تصدیق مرکب دی، د امام د حکماو په نسبت باندې چې دا څه بسيط دی. د امام رازی رحمت الله علیه په نسبت باندې تصورات چې دا جز د تصدیق دی. دا جز د تصدیق دی، تصدیق کې داخل دی. او دا امام رازی رحمت الله علیه په نسبت باندې دا د امام رازی رحمت الله علیه په نسبت باندې چې تصورات ثلاثه دا چې څه دي اجزاء د تصدیق دي. او د حکماو په نسبت باندې چې دا اجزاء نه دي بلکې شرط دي د تصدیق لپاره. یو شي د امام رازی رحمت الله علیه په نسبت باندې حکم چې دا جز د تصدیق دی، او د حکماو په نسبت باندې چې دا عین تصدیق دی. دا عین تصدیق دی. اما تصدیق و تصدیق چې کوم دی فهو على قول الحكماء والحكماء وينا مطابق عبارة عن الحكم، ودا عبارة دي دا حكمنا، يعني تصديق حكم تويلكيږي المقارن للتصورات چې دا ملاوي د تصورات ثلاثه سره، تصور موجود، تصور محمول، وتصور النسبت للتصورات. فالتصورات الثلاثه ودري تصورات چې کوم دي شرط لوجود التصديق، دا جو د تصدیق د وجود لپاره شرط دي. تصورات ثلاثه د تصدیق د وجود لپاره شرط دي. ومن ثم ودیو جن لا یوجد تصدیق بلا تصور، د دې تصورات ثلاثه نه بغیر تصدیق په وجود کې ناراضي، ځکه شرط دی ولدا چې شرط نه بیا مشروط هم نه. والامام الرازي امام فخر الدين رازي رحمه الله فرمای يقول اغوي انه عباره عن مجموع الحكم، وی تصدیق چې دا نوم دی د مجموعي د سشي چې دا مجموع دی د حکم نه او د تصورات الاطراف، د اطراف او د تصورات نه، یعنی تصور موضوع، تصور محمول، او تصور د نسبت. فاذا قلت کله چې تداوی زید قائم، زید قائم، نو په دې کې چې یو د زید علم شو، یو د قائم علم شو، یو د په درمیان کې چې کوم نسبت دی دا غي علم شو. و اذا عنت کله چې تا یقین وکړو بقيام زید، زید د قیام، يحصل لك علوم ثلاثه، انت د درې علوم حاصل شو. یو چې دنو سدي علم زید، د زید علم حاصل شو. ثانیه دیم ادراک معنى قائم، د قائم معنى چې ته معلوم شو. وثالث ادریم علم المعنى، وی د هغه معنی علم کوم چې رابط، الرابط چې هغه رابطه ده،
الذي يعبر عنه في الفارسيه چې هغه په فارسی کې هغه د لپاره د ایجاب د لپاره جو هیڅ راځي و نیس فی سلب او په سلب کې جو څه نیس راځي ویشي تعبیر جو داغه په دغه الفاظ سره کیږي فی الهندیه دغه د جو سره کیږي دغه هغه معنی د چې کوم رابطه د دواړو پمنس کی مثلا تی زید قائم زید ولاړ نو زید او د ولاړ د علم خطا ته وشو ویشي لیکن هغه معنی چې هغه د دواړو په درمیان کې نسبت ثابته ای اته هغه څه شي دی پښتو کې جو دی اردو کې ہے زید کڑا ہے ويقال لهذا المعنى الحكم ودي معنی د جو کلا لهذا المعنى حكم تارة د جو کلا حکم ویل کیږي والنسبة الحكمية أخرى او کلا د جو نسبت حکمیه ویل کیږي نسبت حکمیه ویل کیږي فاذا اتقنت ما علمناك ويكم جتا د موږ زکه داغه تا یقین وکړو نو فعلم پوهشه چې ان الحكيم يزعم ان التصديق ليس الادراك ادراك المعنى الرابطي والامام يزعم ان التصديق مجموع الادراكات الثلاثه وحكيم يعني حكماء کوم دي فعلم پوهشه چې ان الحكيم حكماء يزعم غمان کې ان التصديق چې تصديق کوم دي ليس الادراكات المعنى الرابطي يزعم ان التصديق چې کوم دی ليس الا ادراك المعنى الرابطي تصديق جن دا نوم د څه شي دی صرف د معنی رابطي د ادراک نوم دی معنی رابطي جن څه شي دی ہے یا نہیں یو شي هیڅ یا نیس هغه حکم چې تابع لګول نو تصديق صرف د دقه شي نوم دی یو شي د نسبتي حکمیه نوم دی والامام رازي رحمه الله فرمایي يزعم هغه ګمان کوي ان تصديق جن مجموع الادراكات الثلاثه دی ودا مجموعه د دریو ادراکاتو اعني درې ادراکات چې څه شي تصور محمول تصور محكوم عليه يعني موضوع تصور محكوم به يعني محمول وادراك النسبه الحكميه او ادراک د نسبت حکمیه چې هغه دا مسمى بالحكم هغه دا حکم لګي یو شی د ټوله عبارت جو خلاصه ده چې امام رازي رحمت الله علیه فرمایي تصدیق شنو دا نوم د تصورات ثلاثه او دا حکم او حکما فرمایي چې هغه صرف نوم دی دا حکم تصدیق جو صرف نوم دی حکم امام رازي رحمت الله علیه باندې دا مرکب دی د حکما باندې دا څه دی بسيط دی امام رازي رحمت الله علیه فرمایي چې دا ادراکات ثلاثه جو دا جز دی د شي د تصدیق او هغه چې دا جز حکماوي چې دا جز د تصدیق نه دی بلکې شرط د تصدیق د لپاره